بیز ما دا ناظم د ایم پی ایم ان څه د پاره دی بس به خو ووټ فایده نشته دا خو د هغوی ناهیلي ده چې نن دا د خلک دا دی چې په دې ګرمۍ کې وسوځېدل دوی سره د دوی غم نشته عوامو هغوی صرف په خپلو کرسو او په خپل دغه کې اخته دي او صرف د مال په راټولولو باندې لګیا دي دلته چې کوم عوامي نمایندګان دي د هغوی د اجرو مخې ته به احتجاج کوو تر د هغې پورې به یې کوو چېرې تر څو موږ ته خپل حق نه میلاو شوی 10 لکه روپۍ میاشت تنخوا لې د عوامي خدمت او خدمت بالکل نه کې نو دې نه ښه دا ته استعفا ورکړه چېرې زه بجلي نشم ټیک کولی یا ستاسو دا مسلې نشم حل کولی ته استعفا ورکړه قوم به ځان له بل سړی خوښ کړي چې هغه له مسلې حل کړي د اکسین دی ظالم او دا د کرسۍ قابل سړی نه دی یو خو زموږ مطالبه دا ده چې مثال په طور داسې یو سړی چې هغه د عوامو دپاره څه کولی نه شي په داسې کرسۍ نه دی په کار نه د دې روډ نه به پاسو او زه به د اکسین د دفتر مخې ته به احتجاج کوو تی تر د هغې پورې به د احتجاج زموږ جاري تر څو چې موږ سره معنی خیز خبره نه شوي وغير من يوم بيشب قدر وغير من يوم بيشب قدر وغير من يوم بيشب قدر احتجاج موږ دلته حلیمزو د کلي په سطح باندې د قام په سطح باندې یو کمیټي جوړه شوې ده او تیر تقریبا موږ د 3 کاله مخکې جوړه کړې ده مخکې هم موږ احتجاجونه کړي دي او هغې کې خبرې ناکامه شوي دي بیا د زموږ کمیټۍ لاړل د وابډې مشرانو سره چې کوم اهلکار دي اکسین دی ایس ډي او دی هغوی سره خبرې وشولې خو چونکې هغوی موږ له هېڅ ریلیف رانه کو الټا یې یو ظلم و جبر شروع کو چې زموږ کوم هغه 8 ګنټې بجلي وه هغې نه یې موږ محرومه کړو بیا د اختر پیکیج رالی ټول پاکستان د پاره رالی پیسکو پېښور هغې یو نوټیفیکیشن شیر کو موږ ته هغې کې هم کټوتي وشوه موږ له 2-3 ګنټې بجلي هم رانه کړی شوه بس موږ دا قام او زموږ کمیټي مجبوره شوله موږ راووتو دا احتجاجي موږ دا خپله لاره بنده کړې ده دا مین روډ هم بند کړی دی دا داسې نه ده چې ربه دا یو روډ موږ بند کړی دی او بس موږ به د دې ځای نه پاسو یا به راسه څوک خبره وکړي دا د تحریک آغاز دی موږ سره که چا مقصدي خبرې ونه کړلې نو بیا به موږ ځو د دې ځای نه د دې روډ نه به پاسو او ځو به د اکسین د دفتر مخې ته به احتجاج کوو دلته چې کوم عوامي نمایندګان دي د هغوی د اجرو مخې ته به احتجاج کوو تر د هغې پورې به یې کوو چېرې تر څو موږ ته خپل حق نه میلاو شوی چونکې موږ به حیثیت پاکستان موږ قانون هم منو او آئین هم منو خو دا داسې نه ده چېرې زموږ سره به ظلم زیاتی کېږي او زموږ به حکومت تپوس نه کوي نو دا زه د ټول تحصیل شب قدر ته وایم چې دا صرف حلیمزي قوم کې دا یو کارنامه یې وکړه یو سټپ یې واخیسته چې هغوی راووتل او خپل حق دپاره راووتل زه ټول تحصیل شب قدر ته وایم چې تاسو هم ټول راوځئ او خپل حق دپاره په دغه رنګ احتجاج وکئ او په زور خپل حق والئ ځکه چې دا داسې جابر حکمرانان راغلي دي چې دا تاله خپل حق نه درکوي که پرون تاسو بجټ وګورئ د ټیکسونو د پاسه ټیکسونه د پاسه ټیکسونه حکومت یو ایکسټورشن شروع کړی دی دا د عوام نه په زور بتي علي لکه دا د انسان د عوامو رضا نه دا موږ نه ورځ تر ورځه ټیکسونه علي او په هغې په بدل کې موږ ته دا میلاویږي چې موږ له 4-5 ګنټې بجلي هم دا نشي راکولی نو دې خلاف زموږ د احتجاج دی نوره چې څوک خبره کوي مذاکرات کیږي از موږ د دلته کمیټي شته دی مشران شته دی هغوی سره به یې کوي او چې هر څه تی جوړ شو خو موږ راوتي تر د هغې پورې به د احتجاج زموږ جاري تر څو چې موږ سره معنی خیز خبره نه شوي دا داسې نه چېرې دا پرون نه دا مسله شروع شوې یا هفتې نه مخکې دا تاسو وګورئ دلته چې کوم د 25 دیهات دي د دې ځای نه اخوا چې کوم د مومننامه ده یا 25 دیهات دي 15 کاله وشو د هغوی بجلي نشته 15 کاله یو منټ هم په بجلي نه ده راغلی تارونه تې خلکو ویوړل غلو ته ویوړل ټرانسفارمر یې ویوړلی شوې داسې زموږ اوس دلته دا مین د حلیمزو دا بازار سره موږ نږدې ښکته موږ نه بالالخیل دی فاطمه خیل فیډري دي دا موږ مین سټي ده د شب قدر یو کم ایم سی ایریا چې ورته وایي دلته دی دا مشکلات دي دا داسې نه چې دا نن پرون نه دي دا تقریبا دا 2-3 کاله وشو موږ سره دا ظلم و جبر شروع دی نو ووټ خو د عوام دې دپاره ورکوي که هرې پارټۍ هر سړي له ورکوي دې دپاره یې ورکوي چېرې ته به زموږ عوامي نماینده یې که صوبایي او که قومي او که ته د تحصیل ناظم یې ته به زموږ مسلې وړې حکومت ته به وړاندې کړې او موږ له به مسلې حل کړې یعنې دا اکسین دفتر د ټولو هر چا لیدلی دی د ډي ایس پي دفتر هم موږ لیدلی دی چې موږ هرې خبرې له ځو په خپل اکسین سره کینو او یا موږ پولیس ډي ایس پي سره کینو بیا زما دا ناظم د ایم پی ایم ان څه دپاره دی بس بیا خو ووټ فایده نشته نو دا خو د هغوی ناهیلي ده چې نن دا دی خلک دا دی چې په دې ګرمۍ کې وسوځېدل ټول دا صرف حلیمزو نه ټول تحصیل شب قدر ګرمۍ د لاسه پریشانه دی دا ګرمي ده بیماری دي او دا د دوی
زم چیرې داسې خلکو له پکار دي چیرې که تاسو څه نشئ کولی او دا وایي چیرې یا ما څه واک نشته یا اختیار نشته نو دې نه ښه دا ده چې ته کرسۍ پورې سره نښتی چې تنخواه 10 لکه روپۍ میاشت تنخواه لې د عوامي خدمت او خدمت بالکل نه کوې نو دې نه ښه دا ده ته استعفا ورکړه چیرې زه بجلي نشم ټیک کولی یا ستاسو دا مسلې نشم حل کولی ته استعفا ورکړه قوم به ځان له بل سړی خوښ کړي چې هغه له مسلې حل کړي باره کې خدا موږ وایي چې دا زموږ خلک ډېر پرامن خلک دی او مذاکراتي خلک دی دې زموږ هلکان دي هغوی یو تنظیم جوړ کړی دی باره کې او دې باره کې بار بار اکسین صاحب سعودي ته ډېر مختلف د دور کې دوی مذاکرات کړي او د دې خلکو چې دې خلکو کوم چا بیل نه ورکړ دوی ورله بیلونه هم ورکړل او هر قسم دوی میټرایزیشن ورشي ته تیار دي خو د حکومت ظالم دی که هغه صوبایي حکومت دی که وفاقي حکومت دی دوی سره د دوی غم نشته عوامو هغوی صرف په خپلو کرسو او په خپل دغه کې اخته دي او صرف د مال په راټولولو باندې لګیا دي نو د عوامو غم به څوک کوي همدا عوام لګیا دي په خپله ځان خپل غم راوتي دي او د دې کلي مشران راوتي دي او مثال دې دپاره چې څوک راشي مذاکرات ورسره وکړي دا خلک ظلم نه کوي د ګرمۍ کې دې خلکو له تکلیف نه ورکوي دې نه مخکې 2 ورځې مخکې دوی دا الټیمیټم ورکړو په کار دا و چې اکسین یا وابډې اهلکار دوی راغلی او دوی سره مذاکرات کړی بل اختر کې چیف صاحب چیف پیسکو هغوی اعلان کړی چې موږ 14 غنټې بجلي ورکوو که نه هغه 14 غنټې بجلي هم د اکسین ورنه کړه د اکسین دی ظالم او دا د کرسۍ قابل سړی نه دی یول خو زموږ مطالبه دا ده چې مثال په طور داسې یو سړی چې هغه د عوامو دپاره څه کولی نه شي په داسې کرسۍ نه دی په کار نو دې دپاره مثال موږ حکومت او دې خلکو ته هغه راکوو دوی راشي دې عوامو سره مذاکرات وکړي او دې موږ عوامو له تسلي ورکړي ځکه دا عوام چې دي مثال په طور د دې حکومت بچي دي او دا غلطو طرفو ته دې دپاره راشي مثال په طور دې خلکو مثال ټوله شپه ورځ د دوی خوب نه نو دا پریشانه خلک دي